السلام علیکم دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تېرو ورځو کې د تعلیم القرآن باغ په مدرسه کې ختمونه وشو. ډېر یو زبردست او خوندور پروګرام وشو. نو ټولو نه اول خو زه په دغه کامیاب پروګرام باندې حافظ صاحب ته د هغې ټولو ملګرو ته مبارکباد پیش کوم. هغې نه بعد تاسو سره یو څو ډېرې ضروري خبرې د حافظ صاحب شیر کوم. حافظ صاحب ډېرې ضروري او قیمتي خبرې کړې دي. نو راځئ زما سره دا اورو چې حافظ صاحب څه وایي. چې موږ او تاسو دا غفلت پرېږدو. اهم تعلیم او بنیادي تعلیم دا دینی تعلیم دی. د قرآن تعلیم چې کوم دی، د قرآن زده کړه زموږ د مسلمان دپاره اهمه ده. نو چې کم از کم موږ دا غفلت پرېږدو، لکه څنګه چې موږ خپل وړوکي سهار پاسو او بسته وله په ترخ کې ورکوو او لس شل روپۍ وله جیب کې اچوو چې سکول ته ځه، او بیا د سکول د استاد نه معلومات هم کوو چې زما دا بچی سکول ته راځي او که نه راځي، او دا تپوس هم کوو چې دی قابل دی او که نه دی. نو چې دغه شان موږ آینده دپاره د دې خپلو بچو چې کوم دی خبر اخلو چې سهار ولې چې کوم دی ډب ورکوو چې پاسه جومات ته ځه، مدرسې ته ځه، او بیا سره چې پس د مدرسې استاد ته راښکاره کېږي، د جومات امام ته راښکاره کېږي چې زما دا بچی دې مدرسې ته راځي او که نه راځي. نو بیا به زموږ د بچو نه څه جوړېږي انشاءالله. او که نه دغسې نو دلته موږ پې ناظره ووایو، بیا د حفظ ته جوړ نه شي، کرکټ کې یو بله بل بله منډې ترړې وي. او نن خو الحمدلله ماحول هم داسې دی، هر چا سره دوره موبایل دی، د هغې نه ډېر څه ته سمېږي نه. نو مخې ته حفظ او علم هر څه پاتې شي، هغه محنت چې کوم دی اوبه وشي. نو تاسو ته دا همدردانه اپیل کوم چې د خپلو بچو خبرګیري کوئ او په دې دیني تعلیم باندې توجه اچوئ. اهم چیز دا دی ستاسو هغه بچی به قدر کوي چې کوم ته تاسو دین وښو او چا ته هم چې قرآن وښو، او چا چې دین او قرآن نه دی زده کړی، هغه چې په بله لار تللی دی، هغه بیا تاسو چې کوم دی نو هغه اهمیت نه درکوي.